او د امام اهل سنت امام عشق و محبت اعلی حضرت عظیم المرتبت امام شاہ احمد رضا خان قندهاری افغانی ثم البریلوی علیہ رحمت مختصر تعارف دا دی چې امام اهل سنت سلور کال عمر کې قرآن عظیم الشان په ناظره باندې وویلو. امام اهل سنت شپږ کال په عمر کې د محفل میلاد شریف په یو جلسه کې د میلاد النبی موضوع باندې یو بېنظیر او زبردست تقریر کړو. رب ذوالجلال ورته دومره مهارت ورکړو. امام اهل سنت اته کال عمر کې زمونږ د علم النحو د هدایت النحو کتاب باندې عربی زبان کې شرح په دغه کتاب باندې اتو کال عمر کې لیکلی و. رب ذوالجلال ورته ډېر لویه پایه کې علم او عرفان ورکړو. کله چې امام اهل سنت د 14 کالو او د 10 میاشتو شو تمام علوم دینیو سند ورته حاصل شو. او په دغه ورځ باندې چې کله د 14 کالو د 10 ورځو شو امام اهل سنت په دغه ورځ باندې په مسند د افتا باندې کې ناستو. اوله فتوی په دغه ورځ باندې ورکړې و. امام اهل سنت رب ذوالجلال ورته دومره لویه پایه کې قوت حافظه ورکړې و چې ډېر قلیل مدت کې د قرآن مجید حفظ وکړو. او د 50 نه زیات علوم او فنون باندې رب ذوالجلال کامل مهارت امام اهل سنت ته ورکړو. امام اهل سنت چې کله تحریر شروع کو لیکل شروع کو امام اهل سنت د 1000 نه زیات کتابونه ولیکل. او کله چې امام اهل سنت فتوی شروع کې نو دومره زخیمه فتاوی ولیکله. مونږ سره داسې فتاوی مشته چې هغه په یو جلد باندې مشتمل دي، 2 ګوتو کې راځي. امام اهل سنت چې کله فتوی لیکل شروع کو دا زما مخې ته دا دومره زخیمه او لویه فتاوا چې په 33 جلدونو باندې مشتمله ده، دومره یو لویه او زخیمه فتاوی ولیکله چې په 21652 صفحاتو باندې دا ټوله فتاوا رضویه مشتمله ده. دومره زخیمه او لویه فتاوا امام اهل سنت لیکله. کله چې امام اهل سنت امام عشق و محبت اعلی حضرت عظیم المرتبت امام شاہ احمد رضا خان قندهاری علیہ رحمت چې کله د حضور علیہ السلام شان اقدس کې اشعار شروع کو، نعتخوانی لیکل شروع کو، د حدائق بخشش په نوم باندې یو زبردست نعتیه کلام باندې مشتمل کتاب لیکلو. او چې کله امام اهل سنت د قرآن عظیم الشان ترجمه شروع کا نو د کنز الایمان په شکل باندې یو با ادبه د آدابو نه ډکه ترجمه د کنز الایمان په نوم باندې امام اهل سنت لیکله. او کله چې مسئله د علم غیب مصطفی صلی الله علیه وسلم را پیدا شوه نو حرمین و شریفینو کې بغیر د کتاب د مدد نه امام اهل سنت په 8.5 گھنٹوں کې عربی زبان کې یو کتاب د علم غیب مصطفی صلی الله علیه وسلم موضوع باندې الدولة المکیہ تیار کو. رب ذوالجلال دومره علم و عرفان امام اهل سنت ته ورکړو. او چې کله د امام اهل سنت شهرت په اطراف او په آفاق او په دنیا کې خور شو، امام اهل سنت ته به د مختلفو خارونو د مختلفو زینونه حتی چې د حرمین شریفینو نه به امام اهل سنت ته استفتاګانې راتلی. بعض اوقات به امام اهل سنت ته 500 استفتاګانې په یو ځای باندې جمع شوي وي. دومره شهرت د امام اهل سنت په د آفاق و اطراف و دنیا باندې خور شوی. د امام اهل سنت نه 6847 سوالات شوي او جوابات مع دلیل عقلی او نقلی جوابات امام اهل سنت د هر یو سوال ورکړو. هغه تمام سوالونه اکثر سوالات په دې فتاوا رضویه کې موجود دي. او چې انسان د امام اهل سنت د خدمت ته وګوري
دې فتاوی ته وګوري نو د دې نه د امام اهل سنت هغه ذوق علمي معلومیږي او د خدمت د دین ته معلومیږي دا د دې د ذوق علم باندې او د دین د خدمت باندې دا فتاوی رضویه یو عظیم دلیل دی په دې باندې رب ذوالجلال دی مونږ او تاسو لم د امام اهل سنت په توفیل باندې د علم دین سره شوق او دینی کتابونو ذوق ته رب ذوالجلال راتوا کی